بسم الله الرحمن الرحیم. ټول خیبر ایجنسی قومونو او عوامو ته چې کوم دی که نه مبارکي ورکوم چې کوم تحریک مونږ چلولی و لنډي کوتل اسپتال میډیکل سپرډنټ جمشید شیراني خلاف. نو جمشید شیراني ټرانسفر شو او نوی هغه ولګېد MS ولګېده. بیا که تاسو ته پته وي ټولو ډاکټرانو نه او کمپاوډرانو او نرسانو نه ما دا په حلفیه وعده اخیستې وه چې دا کوم تحریک چې موږ شروع کړی دا هم دې لپاره شروع کړی چې دا څومره مشینري چې پریشنټیټر به کوله وږي، بلډ بینک به کوله وږي، انډسکوپي مشین به کوله وږي، ګردو ډایلس مشین به کوله وږي، هارټ اټیک یونټ به کوله وږي، او چې څومره اوبو کمایب کې دا به پوره کوي. دا ټولې وعدې را سره ډاکټرانو کړي دي او دا وعدې به را سره ټول ډاکټران پوره کوي او ټول ډاکټران به چې کوم د A to Z صحیح ذمهواري پوره کوي. 100% به چې کوم دی حاضري هر یو شی به ټیک ټاکي. چې دا کومې خبرې شیراني د وجې نه خرابه وي او ټول وایي چې یاره دا ډاکټر شیراني لاسه هغه اسپتال خرابه دی. اوس نوی هغه چې راغی که نه MS راغی نو دا ټول ډاکټران به دغه خبرې حلفیه په قسم سره په سوګند سره به دا خبره کوي چې اسپتال مشینري به سټارټوي او 120 ډاکټران دي سپیشلیست. دا ډاکټران به چې کوم دی که نه 40 ګنټې ډیوټي کا چې ریپورټ پېښور لوړګي اسپتال نه ختم شي او دا وعده را سره وکړې که وعده پوره نه کړه په خدای قسم چې دا اسپتال نور هم دا تحریک وچلوم او چې قرار رانه هېڅوک هم کښېنني په اسپتال کې. والسلام.